یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا یا خلکو چې ایمان نه وړي ذکر تاسو میلاو شو او خلکو سره چې هغه کافر دي زحفن په ګڼه کې نه فلا تولوهم الادبار نه تاسو هغو طرف ته چټونه مه کوه مطلب چې تخته مه کوه بیا ومن یولیهم یومئذ دبره او چې چا هم په دغه ورځې باندې چټ که دوی ته الا متحرفا لقتال مګر دا چې دغه چل جوړونکي په جنګ کې مطلب بل طرف نه حمله کوونکي وي او متحیزا یا پناه اغستونکي ملویدونکي الی فئة بلې ډلې ته نو فقد باء بغضب من الله دا هغه صورت کې چې فقد باء بغضب من الله چې څوک وتښتېدل او مخکې کوم صورتونه ذکر کړو هغه نه استثنا دي نو دا اخته په غضب د الله تعالی و مأواه جهنم او دی ورځې د جهنم دی وبئس المصير او ډېر بد ځای دی واپسې والا نو فلم تقتلوهم نو تاسو ما قتل کوو دوی ولکن نو تاسو نه قتل کولو دوی دې جنا بعض صحابه کرامو چې کله جنگ ختم شول جنگ بدر نو صحابه کرام خپل مې کېناستل تذکره کوله ویره فلانکې چې د مدرسه شهید شو نه مردار شول د فلانکې چې دا مو قتل ک نه الله رب العزت ویل یاره دا کوم څه وشول نه تاسو نه دی کړی بلکې دا مو کړی هر څه مو توفیق او مو امداد او مو استقامت درکړو تاسو ته فرم تقتلوهم او تاسو نه قتل کولو دی ولکن الله قتلهم لیکن دا تعالی قتل کولو وما رمیت اذ رمیت وما رمیت او تا نه وشتري اذ رمیت ذکر ته وشتري ولکن الله رمى لیکن دا وشتري الله تعالی دې ځکه نبی سلام معجزه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی دا حکم کړو چې ته ریګ ولا موټه ډاکا او کافرو طرف ته وله نو دې سره د کافرو سترګې د شګې چې د نن وتلې او دې کوم حوصله وی هغه ختم شولې نو الله رب العزت دې تذکرہ کوي ولكن الله حرم لیکن دا الله تعالی وشتري وليبلي المؤمنين او دې پر چې امتحان وکي او دې پر ځای ورکړو مؤمنان د خپل طرف نه بلاء حسنا انعام خيستا بس دا الله تعالی یو خيستا نعمت ورکړي مؤمنانو ته ان الله سميع عليم یقینا دا الله تعالی پوي دی اوریدونکي دی ذالکم سره مخکې ټولو خبر دی اشاره دی چې دغه ټولې وان الله موهن یقینا الله تعالی کمزوري کوونکی دی کیدل کافرین اچل د کافر والا وان تستفتحوا فقد جاء او دې جنا فیصله او خطاب ذکر کوي کافرو ته خطاب د مشرکانو سره څنګه چې تاسو طلب کوو د فتح علیه د فیصله اعلان فقد جاءکم الفتح یقینا راغلی دی فیصله تاسو ته وان تنتهوا کچې تاسو مانه شون دا تاسو لپاره بهتر دی وان تعودوا نعود کچې تاسو واپس شول نو بیا مو پس کېږم همدارنګې تاسو ته ضرر رسولو باندې یا غضب درکولو د مؤمنانو په لاسونو باندې ولن تغني عنکم او فایده درنه کې تاسو ته فئتکم د ډلې تاسو له هیڅ شی هم ولو کثرت اگر که زیاتو وان الله مع المؤمنین یقینا الله تعالی سره د مؤمنانو دی مطلب د الله تعالی امداد مؤمنانو سره دی یا ایها الذین دویمه کې دا ذکر کوي اطیعوا الله اطیعوا الرسول ای القرآن والسنه یا ایها الذین آمنوا ای خلکو چې ایمان نه وړي اطیعوا الله ورسوله تاسو تابعداري وکړو د الله تعالی او د هغه پیغمبر ولا تولوا او تاسو ما ګرځېږئ عنه د دینه وانتم تسمعون او تاسو اورو ولا تکونوا او تاسو ما ګد او خلکو په شان دي قالو چې دوی ویلو سامعنا موردل وهم لا يسمعون او حالانکه دوی نه اوریدل مراد منافق دي ان شر الدواب یقینا بدتر په حیواناتو کې د الله تعالی په نسبت باندې کاړه او وړاندې دي الذين خلق لا يعقلون هغوی عقل نه مطلب نه پوهیږي ولو علم الله فيهم کچې الله تعالی معلوم کړی په دوی کې خیر لاسمعهم نو خامخې به دوی ته اورول یې د حق خبرې ولو اسمعهم او کچې اورول یې دوی ته نو خامخې دوی او راز کول د دینه یا ایها الذين آمنوا استجیبوا دریمه کې ده یا خلکو چې ایمان اوري تاسو قبولتیا کوئ نه حکم ومنو د الله تعالی او دغه پیغمبر الله اذا دعاکم څه کله وړي تاسو لما د پر د هغه څه یحییکم چې هغه تاسو د پر ژوند دی مراد جهاد دی جهاد کې انسانانو مسلمانانو د پر ژوند دی وعلموا پوه شو چې ان الله یقینا الله تعالی چې یحول بین المرء وقلبه چې دا حیل دی په منځ سړي او د دې ځکه او انه الیه تحشرون او یقینا دې طرف ته بیا ټول واپس کولای شي جمع کولای بشو واتقوا فتنة ويرجو تاسو د عذاب نه لا تصيبن الذين ظلموا منكم
څه نه به رسېږي دغه خاص او خلکو ته چې هغه کفر یا ظالمان دي په خاص توګه باندې. واعلموا پوه شئ ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی. واذکروا او تاسو یاد کړئ اذ انتم قلیل که څه کله تاسو لږ وو مستضعفون فی الارض کمزوري کړی شوي وو په ځمکه کې تخافون تاسو ویرېږدلو څه ان یتخطفکم الناس څه وتښتوي تاسو دا خلک فاواکم الله تعالی ځای درکړ تاسو ته وایدکم بنصره او مضبوطی کو تاسو په خپل امداد سره ورزقکم من الطیبات او تاسو ته رزق درکړ د پاکو شیانو نه د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ د الله تعالی والا. یا ایها الذین آمنوا یا خلکو چې ایمان راوړی دی لا تهونوا تاسو خیانت مه کوئ څه مه کوئ ده خیانت مه کوئ د الله تعالی او د هغه پیغمبر سره. وتهونوا اماناتکم او تاسو خیانت مه کوئ په امانتونو خپلو کې وانتم تعلمون او دا چې تاسو پوهیږئ. واعلموا پوه شئ انما اموالکم و اولادکم فتنه چې یقینا د مالونه او اولادونو تاسو سره دا تاسو لپاره امتحان دی. وان الله عنده اجر عظیم او کوم چې الله تعالی سره دغه